وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د ملګری پوښتنه کړې ده چې د خطبې نه بعد دعا کول د اختر په ورځ باندې دا څنګه دی، جایز دی او که ناجایز دی بغیر د څه وعظ نه؟ نو عزتمند وروره، د اختر په ورځ باندې په خطبه کې دعا احادیثو کې راغلی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خطبه کې دعا کول او خطبه کې مسنونه طریقه هم دغه ده چې دعا په هغې کې وکړلی شي. دویمه خبره چې یاره د خطبې نه بعد دعا د هغې دپاره د ځای تعیین، نو د اختر په ورځ باندې او د اختر د مونځ نه بعد دعا کول دا مستحب دی او جایز دی. کفایت المبتی او دغه رنګې امداد الفتاوا او فتاوا دارالعلوم دیوبند هغوی لیکلي دي چې یاره دعا جایز ده، خو د ځای تعیین هغوی هم نه دی کړی چې ځای د مونځ نه بعد شي که نه د خطبې نه بعد شي. د ځای تعیین هغوی هم نه دی کړی، ځکه یو حدیث کې د یکبرون بتکبیرهم او یدعون بدعائهم یا بدعوتهم دا الفاظ راځي چې یو ام عطیه رضی الله تعالی عنها یا یو صحابیه روایت کوي، هغه وایي چې یاره صحابه به الله اکبر، امام به الله اکبر وي، د هغه په تکبیر باندې به تکبیر ویل کېږي، د هغه په دعا باندې به دعا ویل کېدله، د هغې ځای تعیین نشته. دې باره کې فیصله د مرعات چې هغه دویم جلد او 231 نمبر صفحه ده، مرعات شرح مشکات المصابیح، هغه لیکلي دي چې ولم ينقل عن النبي صلی الله علیه وسلم دعاء بعد العیدین، بعد صلاة العیدین، چې د اختر د مونځ نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه دعا نه ده رانقل، چې دعا ده نو هغه خطبه کې ده. دې وجې نه د ځای تعیین نشته. البته د عموماتو نه استدلال دی، ځینې خلک د عموماتو نه استدلال کوي چې د هغې د وجې نه ویره دعا جایز ده، ولهذا لزوم ته بدعت ویلی شي، او که لزوم نه یو که یو سړی وکړي نو څه خبره به نه وي زم انشاءالله العظیم، ځکه په توجهاتو هغه جایز لیکلی ده، د موقع تعیین هم دی لیکلی او جایز یې لیکلی چې یاره جایز ده.